ډیرو محترم مسلمانانو، نن د یوې شپې بهترین او طاقتوره وظیفه راته ښیم ان شاء الله. دا د دوو وظیفو مجموعه ده او دوه هغه طاقتورې وظیفې د محترمو چې دا یو ځای شي، د دې نه به الله جل شانه یو بهترین، یو پاورفل، یو مجربه وظیفه جوړه کړي. او چا چې هم ان شاء الله دا وظیفه وکړله ډیر په اخلاص سره او ډیر په مینې محبت سره او ډیر په شوق سره، نو ان شاء الله امید د رب العالمین نه دی چې د انسان حاجات په یو شپه کې الله جل شانه پوره کړي. هغه الله چې کوم زما ستاسو خالق او مالک دی، هغه الله چې کوم موتا د نشته کړي. الله جل شانه فرمای من نطفه خلق، انسان ته ما د نطفه د ساسکي نه پیدا کړی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ته ما ډیر په ښکلي شکل او صورت کې پیدا کړی. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. محترم، دا د الله جل شانه د سیډ نه ما تا ته نداګانې دي، ما تا ته د الله تعالی د سیډ نه ارشادات دي. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعرفون. محترم، زما ستاسو د زندګۍ مقصد کم یو دی؟ ان شاء الله دا هم د توې مو د دې وظیفې دا بهترین عمل تاسو ان شاء الله وکړئ د الله جل شانه په لوی حکم او ارادې سره. الله تعالی به ستاسو حاجات، ستاسو مشکلات، ستاسو بیماری، ستاسو قرضونه، ستاسو ودونه، ستاسو محبتونه به الله جل شانه تاسو ته په نصیب باندې کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز و محترم مسلمانانو، الله جل شانه روغ او جوړ لره. الله تعالی مو د هر دک او د هر پریشانی نه په امن کې. هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې د الله تعالی دغه ټول مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. محترم مسلمانانو، یو خبره تاسو ته عرض کوم په کوله او غوږونې واورئ. یو زنانه ده یا نارینه ده، والله اعلم، زه نه پیژنم چې څوک دي، خو ما ته کمنټ یې کړی و چې تا کې خو ډېر غرور دی، تکبر دی. یعنی تکبر خو په هغه چا کې چې چا سره مال ډېري. بعضې خلک په حسن تکبر کوي، بعضې خلک په خپل علم تکبر کوي، بعضې خلک په خپلو روپو او په جایداد باندې تکبر کوي. نو محترمو، د مولیانو به څه تکبر وي؟ بعضې مولیان داسې شته چې په خپل علم تکبر کوي. الحمدلله زه هغه رنګې نه یم، زه یو ډېر عاجز یم، ډېر ګناهګار د الله تعالی بنده یم، خو تکبر ما کې نشته الحمدلله. او زه روزانه الله تعالی ته خپل ځان پیش کوم چې الله ما له دې څیزونو نه پاک کړي. لهذا که یو زنانه یا نارینه ما ته کمنټ وکړي، نو که ما ته یو زنانه یا نارینه کمنټ وکړي، نو زه به د هغې جواب ضرور هغوی له ورکوم. خو بعض یو وخت کې هغه انسان فارغه نه وي، بعض یو وخت کې زمونږ درس وي، یعنې د ماسپښین نه واله تر د ماښامه پورې، نو مصروفیاتو د کبله زه تاسو له اکثر جواب لیټ درکمه. نو د هغې خو دا مطلب نه شو چې زما کې تکبر دی، ما کې غرور دی. الله تعالی دې ما د دې نه وساتي. الله دې زما دشمنان هم د تکبر او د لویۍ نه وساتي. زه ډېر عاجز یم او زه به څه تکبر وکړم چې الله تعالی زه داسې نطفې نه پیدا کړی چې هغه په بدن باندې ولګي، بدن ګنده کېږي، هغه بدن نه خارجه شي، یعنې مني، نو هغه بدن ورسره سس شي، انسان له خوب ورشي او محترمه په انسان غسل واجب شي. نو هغه ته زما درخواست دی چې ما ته ویلو چې تا کې تکبر، یعنې تا ستا دا فرض ستا په ما باندې لازم دي چې ته ما نه پوښتنه وکړې، د خوب تعبیر ماته ووایې، ته ما نه د یو مسلې تپوس وکړې، ته ما نه یو وظیفې تپوس وکړې. زه به تعالی خامخا په دواړو سترګو، تاسو زما ډېر معزز یئ، ما ته ډېر ګران یئ، ما ته ډېر محترم یئ، ما ته ډېر قابل تعریف یئ او زما ډېر خوښېږئ تاسو. په دې وجه چې تاسو ما سره محبت کوئ. نو زړه نه زړه ته لار وي، زړه نه زړه ته لار وي. نو د چا چې محبتونه دي، الله تعالی ته خپل محبتونه نصیب کړي. محترم مسلمانان، نن زمونږ وظیفه ډېره اسانه وظیفه ده او ډېره زیاته بهترینه هم ده. او الحمدلله چې زمونږ والده صاحبه ما ته هغې هم ویلو چې دا وظیفه بچیه دا ډېره ښه وظیفه ده، اکثر هغه زما رونو له کوي. نو انشاءالله تاسو هم مسافرو له هم کولی شئ، زنانه ځان له هم کولی شي، خپل اولاد له هم کولی شي، خپل ماتحتو له هم کولی شي، خپلې مینې دپاره هم کولی شي، او دغه رنګې قرضونو دپاره څوک په جیل کې وي
څوک د بیزو په مسلو کې، څوک د اقامو وي، نو انشاءالله د هغه ټولو مسلو دپاره دا وظیفه تاسو وکئ. ها صحیح ده که نه محترم مسلمانانو؟ دا به څه رنګې کوئ؟ دا به تاسو د شپې باندې کوئ. ها هره شپه باندې چې تاسو کوئ نو محترمو دا به تاسو داسې کار وکئ چې وړومبی به ښکلی اودس چارهدام وکئ، بیا به 2 رکاته صلات حاجت مونځ وکئ 2 رکاته، او بیا به د هغې نه پس په خپل ځای باندې مصله باندې کښېنې او بیا به درود ابراهیمی وي. څو پیرې؟ 11 کرته. درود ابراهیمی د برکت والا درود شریف دی، قبول کړی شوی درود دی. ها د فضیلت والا درود دی. 11 پیرې درود ابراهیمی وي، د هغې نه پس 500 کرته دا وظیفه وکړي. حسبنا الله ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا بالله. حسبنا الله ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا بالله. محترمو دا به 500 پیرې وي. به دې نه پس وروسته 11 پیرې درود ابراهیمي وي. بیا به د خپل حاجت د خپلې مسلې دپاره لاس پورته کړې زما د مالک په دربار کې، او د ښکلو ښکلو سترګو نه به دې د مبارکو سترګو نه به دې الله تعالی ته لږې تودې تودې تړمې اوښکې تویې کړې. ښه دغه اوښکې الله تعالی ته ډېرې محبوبې دي. دغه زما مالک ته دغه اوښکې ډېرې قدرمند دي د محترمو. ښه کم چې د حاجت دپاره، کم چې د ګناه د توبې دپاره، کم چې د خپلو ذریاتو دپاره مالک الله ته توی شي، نو محترمو دغه ډېرې معززې دي. ها دغه ډېرې محترمې دي دغه سترګې. زما ورته سلام دی کومو سترګو نه چې د الله تعالی دپاره اوښکې توی شي، نو الله تعالی ته اوښکې توی کړئ، او داسې اوښکې توی کړئ محترمو چې د مخ مبارک او دا ښکلی رخسار او دا ښکل النګي یعنی دا په دغه الله تعالی ته د محبوب اوښکو باندې ترې شي. ها دغه ښکلي باڼه چې الله تعالی مو تا ته راکړي چې دا تر شي په اوښکو باندې. ها او دغه مخ باندې بیا راکاږه، او په دې امید باندې سمله چې انشاءالله زما ته به الله تعالی خپل حاجت، خپل محبت، خپل عشق او دغه رنګې خپل روزګار او قرضونه ختموي. خاوند به مې الله تعالی کامیابوي، بچی به مې الله تعالی کامیابوي. زمون خالق او مالک الله دی. الله تعالی مو تاسو سره ډېر محبت کوي. ها هر سړی د عوض دپاره محبت کوي. محترمو ښځه د خاوند سره محبت کوي، پس عوض یې کوي. بچی د خپل مور سره محبت کوي، پس عوض په لالچ یې کوي. زما محبوب الله هغه محبت بې عرضه کوي، بې لالچه کوي. انشاءالله دغه طریقې سره زموږ دا وظیفه تاسو وکئ په اخلاص او شوق سره. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي، موږ تاسو ته مدرسه کې هم دعاګانې کوو، ختمونه هم درله کوو. انشاءالله تاسو موږ ته ډېرې ډېرې دعاګانې او ډېر ډېر زموږ دپاره الله تعالی نه غواړئ.